الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. زمانك أستاذ في إيمانياتك د دې خبرې ایمان په موږ او تاسو باندې لازم دی او فرض دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. ځکه د هغه د رسالت اقرار دا موږ او تاسو په هغه کلمه کې کوو، په کومه کلمه باندې چې موږ او تاسو په اسلام کې داخلیږو، چې هغې ته کلمه توحید وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې دې کې یو ایمان زموږ او ستاسو د الله په وحدانیت باندې دی، لا اله الا الله، او دویم جز د دې کلمې چې دی هغه د محمد رسول الله دی، او د هغې مطلب دا دی چې زموږ او ستاسو په دې باندې ایمان دی چې نبی علیه السلام دا د الله رسول دی. او د دې خبرې موږ او تاسو بار بار په مونځ کې اقرار کوو. مونځ کې په تشهد کې په قاعده کې موږ او تاسو د دې خبرې اقرار په هر دویم رکعت کې کوو چې وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. د دې خبرې زما ګواهي ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د الله رسول دی. او الله قرآن مجید کې دا فرمایلی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه وسلم دا رسول الله دی، دا د الله رسول دی، دا د الله پیغمبر دی. ځکه د رسول معنا ده پیغام رسولو والا، پیغام راوړلو والا. د الله پیغام چې دا خپل امت ته رسوي دا د الله رسول دی، دا د الله نبی. او نبی علیه السلام په خپل رسالت کې امین او صادق امانتدار او چرم په خپل رسالت کې نبی علیه السلام څه خیانت نه دی کړی، بلکې صفا صفا د الله پیغام هغه خپل امت ته په هر حالت کې رسولی دی. ځکه الله رب العالمین ته حکم کړو
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبره څه چې تا ته نازل شوي د الله د طرف نه هغه ورسوه دې خلکو ته، او که چېرې تا دا پیغامونه ونه رسول نو تا د الله رب العالمین پیغام ونه رسو، کې د خیانت وکړه بیا. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې د نبی علیه السلام او د جبریل علیه السلام د هغوی صفت بیان کړی امین، امانتدار. جبریل علیه السلام د الله د طرف نه پیغام امانت سره راوړی دی، او نبی علیه السلام ته هغه پیغام ورکړی دی، او نبی علیه السلام هغه پیغام صحیح طریقې سره او امانتدارۍ او دیانتدارۍ سره هغه امت ته رسولی دی. او دې لار کې مختلف مشکلات او سختۍ برداشت کړي دي، او د هغې واقعات هغه موږ او تاسو ته مخکې دي. ځکه نبي علیه السلام چې کله غار حرا ته به تلو او هغلته عبادت کو، د الله رب العالمین پیغام جبریل علیه السلام هغه ته راوړو او ورسره کېناست، ځان ته یې رانږدې که او ته یې وفرمیل اقرأ اولوله. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ما انا بقارئ، زه خو لوستلو واله نه یم، زه څه نشم لوستی. ځکه د الله د نبي یو صفت څه دی؟ الامي، چې دی امي دی، یعنې نه یې څه لیکلی شو نه یې څه لوستلی شو. ځکه الله قرآن کې د دې خبرې فایده دا بیان کړې ده چې که چېرې د پیغمبر څه لوستی شوې یا یې څه لیکلی شوې نو بیا به د خلکو دا اعتراض کولی چې دا قرآن دا د ځان نه لیکلی دی. او نبی علیه السلام درې ځلې ورته ویل اقرأ، او د نبی علیه السلام جواب دا و چې ما انا بقارئ. او بیا جبریل علیه السلام ورته د سوره اقرأ سوره علق اولني آیاتونه ولوستل. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا آیاتونه ورته ولوستل چې د الله په نوم باندې اولوله، د الله نوم یاد کو، قرأت اولوله. آغا الله آغا رب چې تیم پیدا کړی او ټول کائنات یې پیدا کړي. خلق الانسان من علق، چې انسان یې د یو ټوکړې د وینې نه پیدا کړی. اقرأ وربک الاکرم، اولوله او ستا رب هغه ډېر د عزت والا دی. الذي علم بالقلم، آغا ذات دی چې تعلیم یې ورکړی دی قلم ته یا د قلم په ذریعه باندې. علم الانسان ما لم يعلم، انسان ته هغه څه ښودلي چې د انسان ته نه و معلوم. نو نبی علیه السلام ویرېده، کور ته راغی او دا یې فرمیل زملوني زملوني، ما باندې کمبل را واچوئ، ما باندې صادر را واچوئ. خدیجه رضی الله تعالی عنها په کمبل ور واچوله، تسلی ورله ورکړه. د الله د طرف نه ته بیا وحی راله او ته وفرمیل یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای هغه کسه چې تا کمبلو کې ځان رانو فاسه، الله ته ودرېږه، نیمه شپه کې ودرېږه، درېیمه حصه کې ودرېږه، اخري حصه کې ودرېږه، الله سره تعلق جوړ کړه. او دا حکم راغی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. ای هغه کسه چې تا ځان رانغښتی دی په جامو کې او کمبلو کې، فاسره خلک د الله نه ویروه او د خپل رب بړایي او لویي دې خلکو ته بیان کړه.
او خپل جامې دې پاکې وساته او د فلیتو نه ځان وساته. دا حکم ورته میلاو شو. نبي علیه السلام هغه راووت او د دې خبرې دعوت یې شروع کړ چې الله یو دی، څوک ورسره شریک نشته، او زه د الله نبی یم، زه د الله پیغمبر یم. ځکه د الله د نبی په رسالت او په نبوت باندې ایمان دا زموږ د ایمان اهم حصه ده. څوک چې د الله وحدانیت مني چې الله یو دی، یعنی د دې خبرې اقرار کوي چې لا اله الا الله، او سره د دې خبرې ایمان نه ساتي چې محمد رسول الله، دا کافر دی، دی مسلمان نشي کېدی. لکه یهود او نصارا او یې خو دا مني چې الله شته، او هغوی ورسره دا نه مني چې محمد رسول، یعنې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. د الله د نبی په باره کې دویم ایمان او عقیده د هغه د رسالت هغه دا ده چې د الله نبی آخري نبی دی، آخري نبی دی. د ده نفس به د قیامته پورې بل یو نبی نه راځي، یو رسول به نه راځي. ځکه الله رب العالمین فرمایلی قرآن کې دې آیاتونو کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی الله علیه وسلم دا په نارینه‌و کې د چا پلار نه دی. مطلب دا دی چې د ده بچي بلوغ ته نه دی رسېدلی، بلکې هغه ماشوموالي کې وفات شو. او د دې جملې مطلب هغه دا دی چې که چېرې د الله د نبي نفس بل نبي راتلی نو د ده په دې بچو کې به یو بچي د ده شته نه، بچي شته نه، ځکه بل نبي نشته. او الله فرمایي ولكن رسول الله وخاتم النبیین، لیکن نبی علیه السلام د الله رسول دی او خاتم النبیین دی، د ټولو پیغمبرانو آخري مهر دی. د نفس نور لیکل نشته، د نفس بل پیغمبر نشي راتلی. او نبی علیه السلام دا په خپله فرمایلی دی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د ټولو پیغمبرانو آخري یم، زما نفس بل نبی نشته دی. او عبدالله بن سرس رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، هغه فرمایي ما د نبی علیه السلام د اوږو په منځ کې د ختم نبوت هغه مهر لیدلی و، د اوږو په منځ کې چې د الله د نبي دلته مهر لګېدلی و په دې غوښه کې چې دا خاتم النبیین. ځکه دې خبره باندې ایمان ساتل پکار چې د نبوت دروازه دا په نبی علیه السلام باندې بنده. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې دا فرمایلی دی چې وما ارسلناک الا کافة للناس، اے نبی ته ما نه لېږلی مګر د ټولو خلکو دپاره مې لېږلی، د ټولو خلکو دپاره. نور پیغمبران چې هغه به یو امت دپاره د یو قوم دپاره به راتلل، د یو قوم دپاره. او نبی علیه السلام فرمایي زه د ټول امت دپاره د قیامته پورې نبی یم. او نبی علیه السلام فرمایلی
وانا خاتم النبیین ولا فخره، زه د ټولو پیغمبرانو آخري یم، د ټولو پیغمبرانو آخري یم او په دې خبره فخر نه کوم. دا د الله مهرباني ده چې زه یې د ټولو نبیانو آخري جوړ کړی. ځکه دنیا کې زمونږ او ستاسو د اسلام چې کوم دشمنان دي، د اسلام دشمنان یعنی کفر، کافر، یهود او نصارا او داسې نور، هغوی د دوو خبرو کوشش کوي. اولنی کوشش د هغوی دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت په خلکو کې مشکوک کی، شکمنی کی. نو اولنی حمله د هغوی دا ده چې دی نبی نه دی، دی رسول نه دی، او د هغه د وحی په باره کې خلک شکمن کوي. څنګه چې قرآن کې الله فرمایلی چې کافرو به دا کول چې خلک به د نبي نه منې کول چې دلته مه ورځئ، او ویبغونها عوجا، د خلکو زړونه به یې ترې نه کږول، دې کې به یې شک پیدا کو، د هغې دپاره به مختلف سوالات کول چې که دا نبي نو د دې خبرې سوال ترې وکئ، د دې ترې وکئ، د دې ترې وکئ، معجزې ترې نه وغواړئ، او کومې معجزې چې هغه ستاسو د طبیعت مطابق دي هغه ترې نه وغواړئ. دا یې د دې دپاره کول چې دغه معجزې که دی را نه وړي نو دا به د خلکو شک پیدا شي چې دا څنګه نبي دی چې دی دغه معجزې نشي راوړی. نو کله به یې دا ویل چې موږ له د مکې په دې غرونو کې چینې راوباسه، نهرونه راوباسه، او دا د دوی د فایدې د خپلې فایدې سوچ یې کوو. کله به یې ویل چې موږ له باغونه ولګوه د کجورو او د انګورو، کله به یې دا معجزه غوښته، کله به یې دا ویل چې دا څنګه نبي دی، دا څنګه نبي دی چې دی خوراک هم کوي، دا څنګه نبي دی چې دی بازار ته هم ځي د خپلو ضرورتونو لپاره. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، دوی به دا ویل چې دا څنګه پیغمبر دی چې دی خوراک، او دا څنګه پیغمبر دی چې دی بازار ته هم ځي. کله به دا اعتراض کو چې یو بشر، یو انسان دا څنګه پیغمبر کیدی شي، دا خو بشر، دا خو انسان دی. پیغمبر